او تقریبا ابتدا د مرتکلانو د شورمانو څخه شوې ده چې دا د پیمنټ معامله شروع شوې ده. ګوره دا د الله او د الله له رسول سره جنګ دی، یاد یې وساتئ. علما کرام به ورته د سر د خلاص کړی په دې کې دا نوي طرزونه نوي طریقې چې دا ماته حلال دي فلانکي راته وویل فلانکي راته وویل، هېڅ جواز پکې نشته. هر هغه کاروبار چې مسلمان پکې مساوي دی دا سود حرام له دې وجې دی، د الله او د الله رسول سره جنګ له دې وجې دی. مسلمان 2000 روپۍ قرضداری د ده قرضداري اخر په کال کې دننه 5 لکو ته ورسېږي. نو خواست مې دا دی د دا مرتکلانو د شورمانو والا څخه پر خپل ځانو د رحم وکړي، پر خپل اولادو د رحم وکړي، پر خپلو نسلو د رحم وکړي. او دا بازار کې چې کوم کاروبار دی یاد یې وساتئ که دا کاروبار شروع دلته به بیا تیارې وي. اوس کورونیاوې دي، اوس کاروبارونه دي د خلکو د هر چا چوله په دې بازار باندې ودانه ده. لیکن که دغه مردار کاروبار شروع دا سود دا پیمنټ دا بازارونه ختموي، دا نسلونه الله ختموي، دا کاروبارونه دا زموږ شته چې کوم معاش پکې روان دی دا ګردې سلسلې به ختمېږي د دې پیمنټ په وجه باندې. نو خواست مې له دې مالکان هم دا دی، د دې مالکان ولاړ دي په کار دا دی چې د علما کرامو سره د رابطې وکړي، ورسره کښېنوي، دا خپل مالک مکانونه دا خپل کرایداران د ورسره کښېنوي چې ته پر کوم طرز باندې کاروبار کوې. نو دغه یوه خبره وه دا موقع باندې مناسبه دا وه چې ملګري واوري او دا نورو د مرتکلانو حالات یې ورورسوي چې له دې کار د اجتناب وکړي. دا د علاقې دپاره ډېر غټ د نقصان سبب ګرځي. الله پاک خیر پیش کړي. زي الشيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله نسألك واجبات رحمتك ومسائل مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مبارك کښېنئ دننه کښېنئ